بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم زما دوستانو. امید د الله نه چې ښه به یې، روغ جوړ به یې او خوشحاله به یې. نننۍ ویډیو زما د هغه ځوانانو باره کې ده چې کم بیروزګاره دي، که هغه په کلي کې دي یا په بهر ملک کې دي یا چېرته روزګار پسې وتي دي، په مسافرۍ کې دي او بیروزګاره دي او د بیروزګارۍ د لاسه ډیر پریشانه شوي دي. څه روزګار ولا په لاس باندې نه ورځي، نو یو اسانه وظیفه ده چې صرف د 1 منټ ته یا د 1 منټ نه یا به صرف د 2 منټ وي. هغه ډیره زیاته اسانه ده او د هر مزد نه پس ډیر یو اسانه عمل دی چې څوک هم کوي نو ډیر زر تر زره به الله پاک د غیب نه د کار روزګار سبب وکړي او بیروزګاره بني خامخا ول الله پاک داسې کار ورکړي چې دی به پکې خوشحاله وي. وظیفه ډیره اسانه ده. هغه د یا باسطو د الله نوم د یا باسطو د دې وظیفه کول دي صرف 2 پیرې 72 پیرې. څوک چې د هر مزد نه پس چې مزو کې نو 72 پیرې به صرف یا باسطو وایي او د الله نه به سوال وکړي، نو انشاءالله ډیر په لږ ورځو کې به الله پاک ښکلی کار روزګار چې دی به پکې خوشحاله درلاسه کړي او دی به مطمئني او د حق او د حلالو به د حرامو نه به الله پاک ساتي. نو څوک چې څنګه موضوع کې نو 72 پیرې دی خامخا دا وظیفه چې څوک بیروزګار دی کوي انشاءالله 21 ورځې کې به الله پاک کار روزګار درلاسه کړي. دا وظیفه د 21 ورځو ده. ډیر یو اسان عمل دی، موږ خو هر څوک کوي او د موږ نه بعد منټ 2 منټه یا سیدل اړو سګران کار دی نه. او کم بنده چې پریشان وي هغه ځي کپنو ته یو ته بل ته سوال کوي، منت کوي چې یاره ماله کار روزګار راکا او سوره منډې وهي او سوره خرچې کېږي او څومره ورپسې مزلونه کوي او دارې په جیزونو کې ورپسې خلک روان دي، په ریلګاډو کې ورپسې خلک روان دي، په بسونو کې ورپسې روان دي او لاړ شي او هلته انټرویو کې پیل شي یا هغه کار ولې نه ورځي نو ډېر زیات خفه شي. نو چې کله تاسو دا وظیفه شروع کړئ نو انشاءالله الله پاک په تاسو له داسې یو طاقت درکړي غیبي خپل چې تاسو چا سره هم کار روزګار کول غواړئ نو هغه نه به مطمئن، هغه به د تاسو نه مطمئن شي او انشاءالله خیري هغه کار به تاسو ته میلاو شي. که چا په زړه کې د یو کار دپاره خواهش ومي چې یاره دا کار دی الله پاک ماله راکړي چې زه دا کوم نو زه به پکې خوشحاله یم، نو هم دې دا وظیفه کوي یا باسطو صرف او صرف 72 پیرې به وایي چې صرف او صرف 72 پیرې تاسو یا باسطو وایي نو الله پاک په تاسو له د غیب د خزانو نه امداد د سره وکړي او د غیب د خزانو نه به تاسو له کار روزګار درکړي چې تاسو به ګمان هم نه وي. تاسو به وایي چې یاره دغه ځای خو اډو بیخي نه به موږ ته کار میلاو شي او نه به دغه سړی ما تسلیم کړي. نو دا به چې تاسو لاړ شئ او دا وظیفه تاسو کړې نو تاسو به ډیر تر زر الله پاک تاسو له دغه کار روزګار درکړي. نننۍ ویډیو زموږ د دې باره کې وه. که چېرې ستاسو دا ویډیو خوښه شوي نو لایک یې کوئ او شیر یې کوئ ملګرو سره. چا ملګرو ته چې مشکلات یې د کار روزګار باره کې نو زموږ دا ویډیو شیر کوئ او زموږ دا چینل چې کوم دی مولانا شیرغني نو دا سبسکرایب کړئ. د اجازت نه غواړم انشاءالله پر روانه ویډیو کې به تاسو سره بیا مخامخ کېږم. د الله په امان.